سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم له. وعن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال حضرت عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما نے روایت ہے فرمائی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد مبارک فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر وہی زمونگا و دا اہل کتاب و مومنس کی دروجی فرق دادے چمونگا پشمانے رواہ مسلم دا روایت امام مسلم سے رحمت اللہ علیہ و مسلم شریف کی رامس ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک کہ زمونگا او دا اہل کتاب یعنی دا یہود و نصارا نحامی او زمون پر لوگ کے فرق سرے دا بشمانی فرق چرا کو بشمانے کو حقی کا بشمانے نہیں بس حقی کا مروجی نہیں ولی او دامی روجی بس ترتیب سرا بینا رمضان نبی لیو با ولیکن زمون کو دامی کرکن فرق نا بشمانے دلی وجن حدیث کرام پیغمبر علیہ السلام فرمائی تاسو بشمانے کوئی جگہ چی بدین کی برکت تو بشمانے سرے پتہ خاطر بانی چرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ځکه یو قاسمه سره خپل ضرورت پوره کوي چرا خامخا خوراکو کې یا سره اسکاپو کې وګوګو یا شربت مربت وسکي او بدل نیت باندې کې چرا زما دا ورس څنګه د هغه بیا په دې خوراک باندې تیر شي دا اسدا دا چې حضرت فرمایي چې په دې کې برکت ده یعنی د ورځې به یو سره شکر وبسي که مثلا یو 2 لیټر وبسي یا 3 لیټر او 3 لیټر وګړه پښمنی کې نشي کوي چې یو هغه یو لیټر وبس سره نشي کوي لیکن دا دومره چې سره په ورځ دی رہی داس ورس کې دي دولس کې دي یادس کې دي دا ممکن د جملې کوجي دی چې ګورش پارس کې دي په هغه جواب د لستی کې دي نو دا دوه کې دي روزنی ول دا اثر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان مبارک دی چې بشمنی کی برکت ده نو بشمنی کې خپل برکت دي نو خامخا په چې عاشق سره خوراک کې خپل ضرورت پوره کوي او کبدی نیت باندې کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان مبارک دی او زمونږ د یهودو او نصارا ترمنځ فرق دی تو ان شاء الله زموږ تاسو دا عمل باندې ورته ویل کېږي او سره به خوراک کوي دا خوراک کول به زموږ تاسو عبادت ګرځي نو پکار دا چې موږ په تاسو یې په دغه نیت باندې کوو الله تعالی دې زموږ تاسو ته قبول کړي او باندې باقي کې دې الله تعالی تاسو ټول ته خیر او برکت نصیب کړي.